یو صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا ډیر لوی عالم او زاهد علی رضی الله تعالی په د متعلق فرمایل وی الله تبارک وتعالى چې ابو ذر ته کوم علم ورکړي داسې بل چاته الله نه دی ورکړي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی نو چې کله په مکه مکرمه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري چرچا شو چې په قریش او بنو هاشم کې یو الګ ته د پیغمبري دعوی کړی دا او دا خبره غیر چاپیره خوره شوله. نو د غفار قبیله او دا د مکی او د شام په منځ کې دغلته پاتې کېدل. د خپل رور اولېږوي ته لاړ شه مکې مکرمې ته او د دې الګ متعلق څه معلومات واخله چې دا څنګه الګ دی، د کوم الګ چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده ته هم بیا دې وګوره دا څنګه الګ دی، خلک د ده متعلق څه وایي. د ده ورور چې راغی څه معلومات حاصل کړو واپس لاړ وي او دا خبره رښتیا ده په مکه کې داسې واقعه شته دی، یو الګ دی او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده. نو ته د هغه خبرې وروره خبرې واورېدې خو زړه ته یې تسلي ونه شوه تا ماله پوره خبر را نه وړو را نه وړو او په خپله کډه راواغسته وې ځمه چې زه په خپله معلومات واخلم. نو راغې مکې مکرمې ته او حرم شریف ته ورننوتو. هلته ناست دی اوس نبي علیه صلات وسلام پیژني نه چې د چا نه تپوس وکړي چې هغه پیغمبر پکې کم یو د پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده تپوس نشي کولی. ناست او تپوس ځکه نشي کولی که نه چې په دغه ټایم کې د نبي علیه صلات وسلام دشمنان ډېر په زور کې وو. نو چې څوک به خبر شو چې دا نبی علیه السلام له ملاقات له راغلی هغه سړی به ژوندی نه پرېښودو، هغه به هم خلکو بیا مړ کو شهید کو به. نو ده تپوس د چا نه نشي کولی که اوس زه د چا نه تپوس وکړم چې کوم هلک د پیغمبرۍ دعوه کړی هغه پکې کم یو د خلک په ما راباندې کړي. نو زه خو معلوماتو له راغلی یم معلومات به ونه کړم د معلوماتو نه مخکې به یې مړ کړي. د چا نه یې تپوس هم د یاري نه نشو کولی او نبي علیه السلام یې پېژندم نه. حرم کې ټوله ورځ تېره شوله چې ماښام شو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یو مسافر په حرم کې ناست دی او د شپې ځای نشته دی. نو ده ته وی میلمه راځه چې دا خو د نبي علیه صلات وسلام د خاندان عادت دا و چې میلمه به چېرته وږې تږې او بې شپې نه پرېښودو چې چېرته به یې میلمه لیدو په هغه به یې ډوډۍ خوړوله او د شپې ځای به یې ورته کو. نو علي رضی الله تعالی چې دا میلمه ولیدو چې د شپې ځای نشته او راغلی دی وی راځه زما سره شپه به وکړې ډوډۍ به وخورې. به یې وسته او ډوډۍ پې وخوروله د شپې ځای ته برابر کو او دا تپوس یې ترې ونه کړو چې میلمه کوم ځای نه راغلی او څه له راغلی. شپه یې تېره کړه. ابوذر غفاري رضی الله تعالی بیا سهار راغی حرم شریف ته بیا ناست دی ګیر چاپېره ګوري چې زه به څه علامات ووینم زه به څوک وینم څه پوه به شم دا هلک به زه وپېژنم کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. بیا ټوله ورځ ناست دی د چا نه تپوس کولی نه شي یېرېږي که د چا نه تپوس وکړم او ما څوک مړ کړي. بیا ماښام شو نو علي رضی الله تعالی ولیدو چې یاره دا میلمه دی په سکار راغلی خو کار یې اون نه شو. نو بیا ورته یې میلمه راځه نو بیا چې بوسته نو ډوډۍ پې وخوروله او د شپې ځای ورته ورکړه خو بیا یې دې تپوس ونه کړو چې څه له راغلی او څه دې کار دی. وایي دا میلمه دی څه کار له به راغلی کار یې نه دی شوی جو ناست دی ورته نو. ابوذر غفاري رضی الله تعالی په درېیمه ورځ لاړ بیا په حرم شریف کې ناست دی خو بیا د چا نه تپوس د یاري نه نشي کولی. ګوره چې اسلام نه دی راغلی نو یره پکې دومره زیاته ده بیا د یاري نه چا نه تپوسو نشي کولی. په درېیمه ورځ باندې علي رضی الله تعالی چې بیا راوستو که نه او ډوډۍ پې وخوروله او د شپې انتظام یې ورله برابر کړو نو تپوس یې کړو میلمه یوه ورځ دې تېره کړه 2 ورځې دې تېرې کړې نن دې درېیمه ورځ د په څه کار راغلی چې دا کېږي نه کار دې څه دی څه غرض دې دی څه کار راغلی چې نه کېږي. ابوذر غفاري رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای هلکه یوه خبره درته کومه خو ستا دې قسم چې ما ته به صحیح خبره کوي دروغ به راته نه وایي قسم یې ورته ورکړو ما ته به صحیح خبره کوي. او دویمه خبره دا ده چې په ما به خلک نه خبره تپوس در نه کوم. وایي څه تپوس دی څه راغلی
وی دلته چې کمالک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده زه د هغه لیدو له راغلی یم خو مې نه پېژنم چې څوک دی او په کوم ځای کې دی او دا خبره رښتیا ده که دروغ ده علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی او دا خبره رښتیا ده دلته یو هلک شته او د پیغمبرۍ دعوه یې کړی وی زه ورسره میلاوېدل غواړم وی سهار به دې ورسره میلاو کړم سهار به دې ورسره څه کړم میلاو کړم چې کله سحر شو نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د هغه خواله دی بیا ما خو د هغه سره ملاقات ډېر مشکل دی ځکه چې څوک پوه شي په مکه کې چې یو تن د هغه ملاقات له راغلی نو ژوندی نه پرېږدي عکس ژوندی نه پرېږدي نو زه د هغه ملاقات له بیا ما نو چې کله په لاره باندې زما سره ځي او ما څوک ولیدل نو زه به سیټ ته وړو بولو ته کښېنم زه به سیټ ته شم واړه بول به بانه کما او یا به پیزار ځان له سمول شروع کړم خو ته به ما ته ودرېږې نه ته به سیده ځي هسې نه چې څوک راباندې پوه شي چې دا کس ده روان کړی دی ته به ما ته ودرېږې نه ته به ځان له سیده ځي په لاره باندې څوک راباندې شک ونه کړي وی صحیح ده روان کړی دی په دې طریقه باندې سحر نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسو چې ابوذر غفاري رضی الله عنه ورغی او د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته څنګه وکتل کنه څنګه ورته وکتل وی د الله پاک پیغمبر ما ته کلمه ووایا ما ته کلمه ووایا یقینا چې ته د الله تبارک وتعالی رښتینی پیغمبر یې ما ستا خبرې واورېدې دا سحر نه دی دا جادو نه دی دا شعر نه دی دا کهانت نه دی دا د یو بل چا کلام دی دا د انسانانو کلام نه دی ما چې ستا خبرې واورېدې ما قرآن واورېدو ما شعرونه هم ډېر اورېدلي شعرونه داسې نه وي ما د جادوګرو خبرې هم ډېرې اورېدلي د جادوګرو خبرې داسې نه دي دا چېرته د بل چا د طرفه څه خبرې دي دا د انسانانو کلام نه دی ما ته کلمه ووایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو ذر غفاری رضی الله تعالی دا کلمه ویله چې دا کلمه ویله دا الله پاک پیغمبر زه مسلمان شوم کنه وی او ته مسلمان شوی خو ابو ذر دلته د غږ نه کوي سیده ځان خپل قبیلې ته ځان ورسوه کو دلته در باندې څوک خبر شونه شهید کی دی ژوندی دی نه پرېږدي د الله پاک پیغمبر دا کلمه حق ده کنه وی او کو زه مړ شم شهید خو به یم کنه او چېرته نشي کېدی چې دا زه پټه کړمه څه مې به کوي ما به وژني شهید کېږم به دوی شهید مې دي کړي که نه خو دا کلمه زه پټه نه ساتمه روان شو لاړ مکې مو که د خانه کعبې خواته خلک ګیر چاپېره ولاړ دی د پاسې د چغه کړه وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه ویلو یا په د خلکو را باندې کولو چې دا کلمه څنګه ورته وان محمدا عبده ورسوله چې نبی رسول الله د الله رسول دی خلک پر اپون شو خدای درې ورځې ته دې ته دلته ناس وي ته دې خبرې لراغلې وي خلکو پر راکې خودل او ځمکې ته راتاو کو عباس رضی الله تعالی پوه شو د نبی علیہ السلام تر دې په دې ټیم کې مسلمان شوی نه دی پوه شو چې داخله کې اوس وجنې شهید کوي پرېږدي نه نو دی په د پاسه ور پرېوته دی به زر د پاسه سملاستو چې سملاست سره ځان د لاندې کو خلک ته خوا شو وی ظالمانو چې تاسو دې مړ کوئ دلته کې نو ستاسو لاره چېرته ده ستاسو خو د غفاري قبیلې باندې لار نه ده شام ته به نه ځئ چې شام ته تاسو تجارت له ځئ نو تاسو د په قوم باندې تېرېږئ که نه تېرېږئ نو که تاسو دې دلته مړ کړو نو شام ته به ځئ په کومه لاره په لاره کې خو د ده قبیله ده نو تاسو به ژوندي پرېږدي نو ستاسو ګزاره بغیر د تجارت نه کېږي نه شام ته ځئ راځئ ولې په ځان لارې بندوئ خلکو چې سوچ وکړو دا خبره خو ټیک ده یو سړی دی دلته به یې مړ کړو په ځان به روغ تجارت بند کړو شام ته به بزو څنګه خو چې زونه دوی به راته په لاره کې ناستې دی د قبیله که نه نو پرېښودو چې پرېښودو ډېر زیات زخمي کړی په واړو باندې شپه یې دغلته کې وکړله سبا له بیا راغی چې بیا راغی بیا دا خلک راټول شي که نه بیا یې دا کلمه وویله بیا دا کلمه وویله بیا پې خلک راپڼ شو بیا یې په واړو باندې شروع کړو بیا عباس رضی الله تعالی د خلکو نه څه کو خلاص کو او عباس رضی الله تعالی ته فرمایل یو مسافره داسې دلته مه کوه خپل وطن ته لاړ شه که نه دا خلک دې دلته مړ کوي وجنې دي
لاړ شه خپل وطن ته لاړ شه. دی بیا لاړ خپل وطن ته. نو هسې چې دین اسلام په دې مشکلاتو باندې حاصل شي قدر به ورسره وي که نه به وي؟ عزت به ورسره وي که نه به وي؟ په مشکلاتو باندې حاصل کړو، په تکلیفونو باندې حاصل کړو. مونږ او ستاسو سره چې د دین اسلام دا قدر نشته، عزت نشته، مونږ په تکلیفونه نه دي لیدلي، ځکه مصیبتونه پې مونږ نه دي لیکلي.